أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يأمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. نرانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ ہجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 72 73 74 75 76 77 78 79 اته آیتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. دینه مخکې چې نو هغه د حضرت لوط علیه السلام د قوم تذکره چې نو هغه وشوله چې هغوی د الله جل جلاله نافرماني کوله او بېحیایي کې دومره حد ته رسېدلي چې د الله پیغمبر حضرت لوط علیه السلام د خپل لوریانو قرباني ورته هم پیش کړله، خو د هغې باوجود د هغوی د هغه خپل خبیث عمل نه باز رانلل او دغه شانتي الله جل جلاله دنیا کې چې نو هغه د عبرت نشان چې نو هغه جوړ کو هلاک کړلو. نو اس الله جل جلاله حضور علیه السلام ته فرمایي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، ستا په ځون مې د قسم مې بېشکه دوی په خپله نشه کې چې نو هغه حیران او سرګردان مست ول. نو چې کله دوی چې نو هغه په خپل نشې کې چې نو هغه ول نو د هغې نشې په هغې غرور په وجه باندې چې نو الله پاک دوی هلاک کړل او خبره یې وله ختم کړله. اوس دلته چې نو هغه یو مسله راځي، عمر او عمر دا دواړه چې نو هغه یو معنی باندې راځي، په معنی چې نو هغه د څه سره د عمر سره. او بیا حضور علیه السلام په ځوان باندې الله رب العزت قسم خوري. نو مسله خو دا ده چې د غیر الله په نوم باندې قسم خوړل دا چې نو هغه ګناه دی. حدیث مبارکه کې راځي من حلف لغیر الله فقد اشرک، چا چې د الله نه ما سوا چې دی نو هغه د بل چا په نوم باندې قسم وخوړلو، د بل چا باندې چې دی نو هغې قسم وخوړلو، وایي دې سړي چې دی نو هغه شرک وکړو. ځکه خلک د الله د ذات او د الله پاک په صفاتو باندې قسم په دې وجه خوري چې الله رب العزت ذات او درجه چې دی نو هغه ډېره اوچته او لویه ده. نو د الله رب العزت په هغې ذات باندې خلک قسم په دقې وجه خوري. اوس چې یو سړی د غیر الله قسم خوري نو گویا د انسان د الله جل جلاله هغه مقام او درجه هغه ورکوي. نو که یقینا یې داسې وکړلو او دغه شانتي د الله په ذات په سره چې نو هغې برابر کړلو عظمت په بې ځای باندې چې نو هغه قسم خوړو بیا خو کفر دی. او که دغه نه او آسی د غیر الله قسم وخوړلو نو بیا برابر خبره ده که د پیغمبر خوري او که د نبی خوري، که د ولی خوري او که د عام سړی خوري او که د محبوب خوري او که د محبوبي خوري، په ټولو سنتونو کې چې نو هغه ګناه کبیره دی او لوی او ګناه کبیره لوی بدترین ګناه دی. الله دې زموږ حفاظت وکړي. نو دې وجې نه د غیر الله قسم دا خوړل جایز نه دی. نو الله جل جلاله ولي ویل امرک انهم، نو الله رب العزت د دې نه مستثنا دی. الله خو قوم ته جانو خلکو ته جانو الله پاک قانون چې نو جاری کړی دی، په خپله خو الله رب العزت د دغې قانون پابند نه دی. مشهور چې نو هغه قاعده قول دی چې امیر چې د کمې خبرې چې نو هغه چاته حکم کوي نو دی په خپله د هغې خبرې چې نو هغه پابند دا نه. نو الله خو الله دی، الله چې نو پابند دی. اوس الله چې کله د یو شیز قسم خوري نو دا د دغې شیز او د هغې کس د هغه مقام درجه او رفعت چې دی نو هغه ذکر کوي. نو دی د دغې د مقام درجه او رفعت چې دی نو هغه ذکر کولو په وجه باندې الله پاک د هغې قسم خوري. نو کله الله رب العزت چې نو هغه د الله د پیغمبر قسم خوري، کله الله پاک چې نو هغه د مکې قسم خوري، کله د مکې د ښار چې نو هغه قسم خوري. نو دا قسم خوړل د دغې ځای د دغې مقام او د دغې پیغمبر بني ادم چې نو هغه مقام د هغه رفعت او د هغه د شان چې نو هغه ښیي.
علامه بهقي رحمه الله چې نو هغه دلایل النبوي کې چې هغه یو روایت د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه نقل کړي، ابن عساکر هم نقل کړي، بل نور حدیثو کتابونو هم ذکر کړي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دینه معلومه ده شو چې په مخ د ځمکه باندې د الله نه ما سوا چې د الله څومره کائنات دی، د حضور علیه الصلاۃ والسلام په شانتي هستی په کې د اچا نشته. ځکه الله رب العزت نو هغه د حضور په ځوان باندې نو هغه قسم وخوړلو. نو الله وی لعمرک انهم لفی سکرتهم، دی په خپل هغه نشه کې لکه اوس موږ کتلی شي بعضې کس اکثر د ځوانۍ په نشه کې، څوک د مال په نسب کې، څوک د زامنو په نشه کې، په دې نشې په دې شیزونه کې چې نو هغه دومره حد ته ورسي که تاسو خیال کړئ نو دی بیا دین اسلام خلاف چې نو هغه هم راوچتېږي. د الله او د الله د رسول چې نو هغه د خبرې دی بیا مقابله هم شروع کی. نو الله وی دوی دغه شانتي دومره حد ته رسېدلو چې بیا د خدای د پیغمبر چې نو هغه د خبرې مقابله شروع کړله. نو چې کله یې وکړه نو الله دی څه وخته پورې الله پاک مهلت ورکوي، خو چې کله الله پاک څوک ونیسي نو بیا څوک خلاصونکی هم نه. الله فاخذتهم الصیحة مشرقین. نو دې ځای نه ذکر کېږي چې قوم لوط دا په څلور قسمه عذابونو سره چې نو هغه مبتلا شو الله نیولو. اوس هغه څلور قسمه عذابونه کم ول نو یو قسم چې نو هغه سورت قمر کې ذکر شوی دی. سورت قمر کې الله رب العزت فرمای فتمسنا اعینهم، مونږ د دې سترګې چې نو اکړه دې کړلې. پرون درس کې چې نو هغه هم ویلو چې جبرئیل علیه السلام پر اوالو د هغې سره د دې سترګې چې نو اغړنده شوي نو یو عذاب ولا الله رب العزت دغه ورکړلو. دویم عذاب الله وی فاخذتهم الصیحة، ونیول دوی لره چې نو هغه یو هیبتناک اواز چغې چې نو هغه پراله مشرقین په وخت چې نو هغه د انور د ختلو کې د سبا چې نو هغه کله وشولو انور را وختلو، انور چې نو شعاګانې را اوچتې شولې نو په دغه وخت کې به دوی باندې د اسمان د طرف نه یو کړک اواز چې نو هغه هیبتناک رالو او د هغې هیبتناک اواز سره د دوی زړونه چې نو هغه وچودل. دی دویمه سزا. اوس دې ځای کې یو ورکوټه شانتي سوال چې دی نو هغه ذهن له راځي چې پرونی درس کې مونږ وویلو الله جل جلاله چې نو هغه وویل خپل پیغمبر ته ویتي چې نو هغه د سوکه بوزه آیات نمبر 66 کې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، سبا چې څنګه سحر طلوع کېږي سحر راخیږي موږ به د دوی جړلې چې دی نو هغه پرې کړی. او دې یو آیات کې آیات نمبر 73 کې وس الله وی فاخذتهم الصیحة مشرقین، د اشراق د انور چې نو را اوختلو نو په دغه وخت کې الله پاک دوی هلاک کړل چې غیب والی شوله. نو حضرات د تطبیق ذکر کړی وی آسان دی. د سحر کېدلو سره د دوی عذاب شروع شو او د انور د راختلو چې انور را وختو اشراق ټیم شولو نو په دغه وخت کې د دوی د عذاب تکمیل وشو. نو مصبحین کې چې نو هغه د دغه عذاب د شروع کېدلو ذکر دی او فاخذتهم الصیحة مشرقین کې د عذاب د اختتام چې دی نو هغه ذکر دی فلا اعتراض. نو دو سزاګانې شوې. درېیمه سزا الله وی فجعلنا عالیها سافلها، مونږ د دوی چې نو هغه باندې طرف لاندې کو او لاندې طرف مو له باندې کړلو. جبرئیل علیه السلام د دوی د بستۍ نه چې نو هغه وزر لاندې کو نو چې کله دی یو پر وزر لاندې کو نو دوی بر چې نو هغې ورسول. سورت اعراف کې مونږ ویلي ول چې نو روایتونو کې راځي چې د دوی چې نو هغه د بانګیانو د سپو اواز او غپانې چې نو هغه څه کړلو بره په اسمانونو کې پرشتو چې نو هغه واورېدو او بیا یې د هغه ځای نه چې نو هغې پاستر کړل او سیده چې نو هغه یې راویستل او ځمکې نه چې نو هغه یې را پرېښودل. درېیمه سزا چې نو هغه دا وه. څلورمه سزا وامطرنا علیهم حجارة من سجیل، الله وی مونږ په دوی باندې چې نو هغه د کاڼو باران وکړلو. درېیمه سزا. څلورمه وامطرنا علیهم او مونږ را اورول په دوی باندې حجارتن کاڼې من سجیل قرت کاڼې، نو مونږ په مضبوط پاخه کاڼې چې نو د هغې باران وکړلو په هغې. نو اولنۍ سزا چې نو هغه سترګې ړندې شوي. دویمه سزا چې نو هغه سچیل وشو دوی باندې چې نو هغه په جبرئیل امین چې نو هغه اواز هیبتناک اواز پرې رالو چغه پې والی شوله. درېیم چې نو د دوی باندې د کاڼو باران وشو او څلورم بیا یې اوچت کړل او پاستر چې نو هغه یې را پرېښودل. اوس هم په کوم ځای چې دوی باندې هلاکت راغلی د ځمکې د سطحې نه هغه ځای تفاسیرو کې لیکلي اوس هم چې نو هغه جوړ دی.
اردن کې چې نو هغه د کشته بحر مردار په نوم باندې چې نو هغه یادېږي او داسې عبرتناک ځای الله وګرځولو چې په هغه ځای کې د نن ورځې پورې نه مهې نه چندخ یو شی هم په عقوبو کې نه پایي دومره چې نو هغه خطرناک سزا خطرناک عمل الله خطرناک سزا ورکړه اللهم احفظنا ان فی ذلک لآیات الله په دې کې چې نو هغه نښې دي للمتوسمین د پاره چې نو هغه د غور او فکر کوونکو کم کسان چې غور او فکر کوي تفسیر خازن معنی کړي چې نو هغه للمتوسمین للمتفرسین کم کسان چې عقل او فراست وي پوهی وي نو د صاحب فراست د عقل من سړي د پاره پدې کې چې هغه نخې دي و انها لبسبیل مقیم الله وی د دې د لار د دې د کله د دې چې کمزې کې تباشوي دي صدوم نو وای داس نه نو هغه په نه غلار باندې دي کله چې تاسو د عربو د مکې نه چې نو هغه د شام ته تجارت لځئ نو د اردن سره تاسو ته په لاره کې چې نو هغه راځي تاسو د دوی دغه کندرات هغه هر څه تاسو یې نه دینه عبرت نه لئ ان فی ذلک لآیة للمؤمنین الله وی په دې کې چې نو هغه نښې دي د هغه خلکو د پاره چې هغه مؤمنان دي څوک چې د الله باندې یقین ساتي نو د هغوی د پاره نښې دي نو گویا دی کې الله وی داسې چې کله راشي د پیغمبر چې نو هغه طریقه سره نو د دې ځای چې په هغې اصحاب راغلی وي هغې ځای ته بلاول زینا او کچرته سم مجبوری ته ستا په دغه ځای باندې ګزران وشو نو بیا به الله پیغمبر چې نو هغه جاړی او ځئ که جړاله چې نو هغه نشي اختیارولی نو د جړا شکل چې نو هغه اختیار کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام به خپل سورلې تیزه کړله او خپل مخ مبارک چې نو هغه به په صادر باندې پټ کړلو د پاره د دې چې په موږ باندې چرته الله رب العزت د عذاب رانولي پیغمبر سنت هغه دادي وصلی الله دی عفو کی مونږ چې کم ځای باندې عذاب راغلی تندر پې راتاو شوی سیلاب پې راغلی زلزله پې راغلی بل یو عذاب پې راغلی مونږ هغسې ته ځو هلته تصویران وباسو د خدای غضب له مزید دعوت ورکو هلته چې نو هغه ویډیوګانې کوو هلته چې نو هغه ټیک ټاک کې جوړو اوس دا چې نو د خدای او خدای رسول سو یا مونږ چې نو هغه څه د کوم ځای کې چې عذاب ورکړی شوي هغې ته به ځای نه د سره نو د هغه زموږ د سیل او د چکر او د تفریح چې نو هغه جوړ کړو نو ځکه الله چې چا په زړه کې ایمان وي د هغوی دپاره په دې کې نښې دي چې یا دپاره په زړه کې ایمان نه وي د هغوی په دې سره پوهېږي هم ده وان کان اصحاب الایکة لظالمین او الله وی بېشکه چې نو هغه اصحاب الایکه بړ اوسېدونکي دا چې نو هغه ظالمان ول اوس دا څوک ول نو دې کې دوه تفسیره دي مخکې صورت اعراف کې چې نو هغه مونږ وضاحت او قصه یې کړې وه د حضرت شعیب علیه السلام قوم دی بعضې وایي چې نو هغه شعیب علیه السلام لاول چې نو اهل مدین ته مبعوث شو بیا چې کله د هغوی الله رب العزت هلاک کړل نو بیا د دغې نه وروسته الله رب العزت اصحاب الایکه ته چې دی نو هغه دا کړل اصحاب الایکه ایکه ویلی کېږي بڼ ته کوم ځای کې چې ډېر ګڼې شی چې دی نو هغه ونې نو دغې ته بڼ ویلی کېږي نو دغه بڼ ول د دوی په دې علاقه کې ونې ډېرې بعضې حضرات وایي چې نه دا دواړه یو کلی و مدین چې دی نو هغې ښار و دغې چې نو هغه د دوی لویه منډهۍ بین الاقوامي منډهۍ وه مخکې نو هغه موږ ویلو او ایکا دا چې نو آس پاس د هغې سره غټ غټ چې نو هغه ځنګلات ولو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې نو هغه روایت دی هغه وایي ان اصحاب المدین والایکة امتان دا اصحاب المدین او اصحاب الایکه دا وایي دواړه چې نو هغه جدا جدا قومونه ولو فبعث الله تعالی الیهما شعیبا علیه الصلاة والسلام او الله رب العزت دغې دواړو ته چې نو شعیب علیه الصلاة والسلام لیږلو نو دوی چې کله شعیب علیه الصلاة والسلام منع کړل نو دوی د خپل دغې کار نه چې نو هغه باز واپس رانلل بلکې د شعیب علیه الصلاة والسلام چې نو هغې نافرماني وکړه الله دوی هم هلاک کړل فانتقمنا منهم الله یې پس موږ بدل واخیستو د دوی نه و انهما او بېشکه دا دواړه کلي نو هما کې ضمیر دا چې نو هغه دوه قوله دي یا هما ضمیر دا راجع دی مدین ته او ایکه ته نو دا دواړه کلي مدین او ایکه دا هم په اردن کې دا په لاره چې نو هغه تاسو له راځي او یا چې نو هغه انهما کې ضمیر چې نو هغه راجع دی قوم د نو لوط علیه السلام د قوم علاقې صدوم او مدین ته چې دا دواړه ګوره تاسو چې کله د عربو نه د مکې نه شام ته چې نو هغه تجارت لځئ نو په لاره باندې چې نو هغه دا تاسو له پخې له ښه راځي نه تاسو ګورئ دې ته نه لبی امام مبین دا دې چې نو هغه په لوی شهره باندې لوی غټ چې نو هغه سړک باندې مبین کولاو الله دې موږ ته چې نو هغه ستدې نه نصیحت چې نو هغه نصیب کړي
لعمرک استا پزون می دی قسم می انهم بشک دوی لفی سکرتهم پاخپل نشکی یامهون راند کانو یامهون سرگردانو یامهون مستول فاخذتهم الصیحة پسونی ولدی لرهبتناک آواز مشرقین پا وقت انور راختوں کی فجعلنا پس مونگچ لینو آغا جوڑ کو آلیها تپاسد دی صافلها لاندی و امترنا او مونگا اورول علیهم پدیبانی حجارتن کانی من سجیل قرد کانی پاخ کانی ان فی ذالک بیشک پدی کل آیات نخد للمتوسمین دا غور فکر کون کو دا پارا و انها او بیشک دغا یعنی بریکٹ مانا دغا کلی لبی سبیل انچنینو آغا پیولار مقیم نیغ باندی دے ان فی ذالک بیشک پدی کل آیت نخدی للمؤمنین دا مومنانو دا پارا و ان کان اصحاب الایکتی او بیشک و اسیدن کی دا بڑل ظالمین ظالمان فانتقمنا نپس بدلو آغستلامون دا منهم لدینا و انہما او بیشک دا غدوان کلی لبی امام مبین پلا رکولا و باندی دی